شي کتونکو په جرامان یم د باجوړ رنګ سیمې ته راغلی یم. د تاسو زما په شا چې کوم مزار وینئ دې ته د غازي بابا مزار ویلی کېږي. دلته کې یو شمېر مشران هم راغلي د دعا دپاره دغه رنګ د مختلفو سیمو نه خلک راځي. د دې مشرانو سره به خبرې اترې کوو چې د دې مزار تاریخي پس منظر څه دی. د دې متعلق خو علما لیکي چې دا 10,000 کاله زوړ تاریخ دی او د دې نامه مبارکه ما یو سجره د منګوري نه پرون راوړې ده چې متوشل بن ادریس علیه السلام د دې نوم مبارک دی او 975 سال د دې عمر دی او تقریبا د علاقه باندې دا د مصر څخه په تحویل کې دا غازي بابا چې دا لکه دلته په سلسله د جهاد کې راغړی او دیو مبارک په دې باجوړ باندې چې دلته تاریخ لیکي چې دلته ذوالقرنین سلطان سکندر هم تشریف وري کړی ده. څوک وایي مزار یې ښکاره دی څوک وایي پټ دی خو بهر کیفیت څومره چې د علماو ریسرچ دی چې دا مبارک چې دی دا 10,000 کاله زوړ تاریخ دی. د غازي بابا د تاریخ متعلق دا خبره ده چې یو خو په خبره متواتره باندې دا خبره زموږ د مشرانو نه راروانه ده چې دا پیغمبر دی او بیا داسې مختلف تاریخونه لکه یو په هغې کې یادېږي لمقان په پارسۍ کې یو تاریخ دی داسې خو نایاب دی خو لکه په دې سرکاري لایبرریانو کې میلاویږي. اوله 85-86 کې چې دا روډ راغلی و نو په هغه وخت کې محمود خان پولیټیکل ایجنټ و هغه دلته دوره وکړه اوله چې دا روډ غازي بابا ته راورسېد نو اول ته هغې ته روډ کوز کوي زه لکه د دې علاقې دغه چې راغلی دلته د تاریخ تپوس یې وکړو مشرانو ورته مختصر تاریخ بیان کړو خو د هغه څخه د تخبیق قاضي عبدالحمید اثر صاحب کوم چې د پښتنو تاریخ یې لیکلی دی هغه ته یې وویل نو هغه تاریخ بیان کړو چې دی د مصر نه راغلی دی نبي دی او متوشل علیه السلام نوم یې دی او د ادریس علیه السلام زوی دی. او دی چې کوم دی د خپل وخت هلته باچایي وخت هم پاتې شوی دلته د جهاد په غرض راغلی دلته شهید شوی. داسې نور کتابونه لکه د دې هریپور یو بزرګ تیر شوی دی اوس وفات شوی دی عبدالرحمن چوهروي رحم الله هغه یو تاریخ لیکلی مجموعه صلوات الرسول هغه کې هم د دې تاریخ موجود دی. داسې ډېر نیکان خلک راغلي دي چې هغو دلته استخاري ایستلي دي او بزرګان نو هغو ته په خوب کې ځان ښوولی چې انا نبي و چې زه نبي یم او نو دغومره معلومات زموږ سره دی د مشرانو د وخت نه. زما نوم شاجیان دی د دې کلي اوسېدونکی یم د ارنګ علاقې باجوړ غونډ علاقه ده خو بیا پکې ارنګ یوه حصه ده او په هغې کې زیارت نوم یې کلی دی د دې کلي یم. نو خلک راځي دا ټول دلته د واګانو نه راځي دا به تاسو ته هم تاریخ معلوم وي چې ستاسو نیکونه هم راغلي دي که نه ټول راغلي دي پلرونه دلته به راتله او زموږ دا فقیران به هم تله